زه خو ډېر په افسوس سره دا وایم چې زما خاوره ده، زما 200 کناله اوس مها زمونږ چې د هغې پیمنټ نه دی شوی، زمونږ د ګدون د ګندب کلي خاوره ده او په هغې باندې د یو مهید په سر باندې زما بچی شهید کیږي. یو بچی مې د مرګ په حالات کې دی او زه خو ډېر په افسوس سره وایم چې زمونږ سپیکر صاحب چې مونږ څو ځله د دې حلقې نه وله ووټ ورکړی دی، هېڅ قسم تر اوسه پورې رابطه نشته دی غمزاده خاندان سره، مونږ عوامي لیډرانو سره څه قسم رابطه نشته دی. د هغوی نه خو د جماعت اسلامي مشتاق احمد خان صاحب خو محسن داور صاحب خو چې هغوی په قومي اسمبلی او سینټ کې زموږ د آواز اوچت کو، موږ دا خبره کولو کوو موجوده حکومت ته، صوبایي ته او مرکزي ته دا مطالبه ته کوو چې موږ له 3 ورځې کې انصاف پکار دی. که 3 ورځې کې انصاف میلاو نشو نو 3 ورځې پس په انشاءالله د ګدون قوم یو وارې بیا موږ سړکونو ته راوځو او تر هغې پورې به ناست یو تر څو پورې چې موږ ته د خپل شهید بچي دپاره موږ ته انصاف نه وي میلاو شوي. موږ صوبایي او مرکزي حکومت نه دا مطالبه کوو او دې عدالتونو ته عجیبه عدالتو چې قاتل وتښتېده نو زما په خیال باندې زما خو په دغه عدالت یا په دغه پولیس باندې اډو څه اعتماد نشته دی چې دوی موږ ته انصاف میلاو کړي. موږ حکومت ته وایو چې موږ ته انصاف میلاو کړي. زما بچی بېګناه شهید شوی دی، زما بچی د مرګ په حالات کې پروت دی، موږ سره ظلم کیږي او په ستاسو په وسادت سره د محمد زاده صاحبو چې یو 2 بچو دردمن یم دومره د هغه په غم باندې موږ خفقان ظاهرو او حکومت نه دا مطالبه کوو چې د هغه قاتلان دوی هم ګرفتار شي، دا ظلم دا چې کم بازار ګرم دی دا د ختم کړی شي او خلکو ته د انصاف میلاو شي، روزګار دې میلاو شي. نو موږ ستاسو په وسادت سره د صوبه نشو بیا زه سړک ته راوځم، خلک په راسري بیا به انشاءالله موږ چې کومه لیجه کې خبرې کوو بیا به دا لیجه نه وي. نو موږ یو وارې بیا سپیکر صاحب ته وایو چې سپیکر صاحب د خدای دپاره را میدان ته شه او موږ ته د دې خبرې انصاف میلاو کړه چې دا قاتل څنګه عدالت نه داسې وتښتېده، BBA کړو او هغې نه وتښتېده. نو موږ د صوبایي او مرکزي حکومت نه مطالبه کوو چې 3 ورځې ټایم موږ درکوو. که چېرې 3 ورځې کې موږ ته انصاف میلاو نه شو په دې سړک په زه یم زما کوم به مې بسترې به پرتي او انشاءالله موږ به تر هغې نه پاسو چې څو زما د عمیر بچي او زما د محمد زاده او څومره هم بېګناه شهیدان دي او د هغوی ته انصاف نه دی میلاو شو، انشاءالله موږ به خپل احتجاج کوو که خیر. پورا کلی پورا مقبرې غرونه علاقې دا ډوبې شوي دي، دا سمندر زمونږ په سر ماتې پروت دی، دا زمونږ په خولو ماتې دغه دی، زمونږ پکې شهیدان ورکړي دي، زمونږ پکې به دلته کې په توربیلریم کې چې څومره خلک دی څومره نیم خلک زمونږ مړ شوي دی د کلي د دې علاقې. دا اوبه چې دي دا زمونږ اوبه دي، دا زمونږ حق دی. نو موږ یو چینجي ته نه پرېږدي، نور به څه کوي. زما پلار په دې خپل شهید شوی دی، زما ماما شهید شوی دی، زما ترونه شهیدان شوي دي، زما د علاقې زما د کلي خلک دي شهیدان شوي دی. نن زمونږ یو بچی ځي سیند ته، یو کونډه ځي هلته یو جال لګوي مایع راټینګوي، هغه په کلاشونکو بولي. دا په کم قانون کې دي، دا په کم انصاف کې دي، دا په کم مسلمانۍ کې دي. موږ به دې تپوس کوو کوم سړی چې د عدالت نه تښتېدلی دی، دا هسې نه دی تښتېدلی، د چا په سلا تښتېدلی دی، موږ به دې برپور تپوس کوو. السلام بعد زمونږ دا مطالبه ده، زمونږ د ارواره دوی بېګناه وژلی دی او یو یې زخمي کړی دی او دغه شان موږ دا غواړو چې یاره دوی ته د عبرتناکه سزا میلاو شي او آینده دا ټیکه چې کوم داسې خلکو له ورکړي شي چې هغه د مهي په سر باندې مرګونه نه کوي. دا خو داسې خلک وي چې هغه صرف پیسې پېژني، انسانیت نه پېژني، نو سبا له بیا داسې واقع شوي. نو د دې وجې نه موږ دا غواړو چې داسې ښه خلکو له ټیکه ورکړي شي چې هغوی د ګاونډیانو سره توربیلډیم نه ګچ بیا خلکو سره دغه کوي، دا تعاون کوي او د مهي په سر مرګونه نه کوي. د ګدون ټول خلک خفه دی په دې څیز باندې ثانیه باندې چې هېڅ بیسه څه ګناه یې نه دی کړی، نو څه نه دي کړي او راغلل او په هغې باندې فایرنګ وکړئ 4 کسانو پوه شو.